عبادنا زمونږ د بندگانو نه یو بنده او رسول الله مبارک فرمای صادر کې ځان پټ کړو نیم صادر د خپل لاندې او نیم د سر لاندې دی چې څنګه ورسېدل دا سوچو چې ودې کوي خته کلوي خمي بنده صادر تو کړی وي السلام علیکم اوی خو هغه سر سارګان کا ان بارضک السلام دلته سلام سپتا سو څه پیژل د علاقه کې هو په سلام په آداب سوق نه پوي دلته خو سوق سلامونه نه وای دا سلام دې څنګه وای هغه وته وی انا موسی ز موسی پیغمبر مزکه مس وی موسی بنی اسرائیل د بنی اسرائیل پیغمبر موسی و نعم اقد بنو اسرائیل پیغمبر موسی پتاو لګی دا چې د سره د غیب علم نو غوري حضرت خضر سره بعض خلک وی هغه سره د غیب علم نه که د غیب علم وی نو بیا به تپوس ته ولیکاو چې ته څوک سلام دی ولی واچو بیا خو به پیژندل وکنه وی د بنی اسرائیل او موسی سره راغلی وته وی دل راغلم چې تا سره یو علم دی او ما سره نشتا چې هغه در نزد کو او ورته سوی وی اے موسی تعالی خدای یو علم در کړی دی ما سره نشتا ستاره تورات علم ستاره شریعت علم پته ولګی دا کنه چې د غیب عالم نو تاسو سره کوم علم نه ما سره نشتا ما سره چې کوم علم دی تاسو سره نشتا دا امور تکوینی دي هغه امور چې سبا سکیږي ما په مخ کې خدای خبرې میاش پس سکیږي دته مخ کې خبرېږم کال پس سکیږي دته مخ کې خبرېږم کوم شی چې په دې ځمکه تا ته نخ کاري ولاندې دي ما ته الله خیر دا قسمه علم بې د اسباب او د آلاتونه اوس خو ډېر خلک دا معلوموي یو مشین کې دي په ځمکه لاندې ورته پته لګي دلته تیل دي دلته سونه ده خو دا د مشین په ذریعه دی او حضرت خضر د مشین په ذریعه نه د الله د طرف نه هغه ته ورکړه شوې وه څوک د خدای ولیو لیکن علما او راجح قول دا دی چې د الله پیغمبر ولی قرآن شریف کې الله وی واتیناه من لدنا علما واتیناه رحمة من عندنا وما فعلته بأمری ماشومی رستو وجلی دی نو کدی ولی وی نو په الهام ته ماشوم نشي وجلی معلومیږي دا چې دی پیغمبر دی الله ورته وحی کړی دا او په وحی په ذریعه دا کارونه ته کولی شي خیر دا ټول خبره چې یو ځای کې یوازې دا رحمت من عندنا یا من لدنا علما نه دا ټول چې را یو ځای کې د دین علما معلومي یقین د الله سره دی او غالب دا ده چې دا د خدای پیغمبر تا سره چې کوم علم دی ما سره نشته ما سره چې کوم علم دی تا سره نشته بس ټیک تا کنه چې تا سره علم دی هغه د نزد کوم و انک لن تستطيع معي الصبر ته ما سره صبر نشي کولی هغه به ظاهر کې تا ته یو شان ښکاري مقصد به بلی ته پیغمبر ته چېرته په هغې کې ټینګېدی شي وی نه زه زده کوم وی ښه نو یو شرط ته باندې اقدم چې که تا ته داسې یو کار زما نه ولیده چې هغه ظاهر کې تا ته برابر نه ښکارېده نو ته به صبر کوې زه به وروستو پوهیومه خو مخکې به ته صبر کوې غږ به نه کړې وی ټیک شو دې نه دا معلومیږي چې د ټولو نصیحت لوی علم چا سره دی الله سره موسی سره کوم علم دی علیه السلام هغه سره نشته هغه سره کوم علم دی موسی علیه السلام سره نشته دې نه دا معلومیږي چې یو کس غټ سړی وي د رکوټي نه هم زده کړه کولی شي ځکه په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې د موسی علیه السلام درجه د هغه نه زیاته ده دی یقیني پیغمبر او د لوی درجې پیغمبر دی او حضرت خضر کې شک دی چې پیغمبر دی او کنه دی راجح قول دی چې پیغمبر نو د لوی سړی د رکوټي نه علم زده کولی شي دې نه دا معلومیږي چې استاد باندې به اعتراض نه کوي استاد در باندې شرط لګی نو شرط پې لګولی شي شاګرد ته وي در باندې شرط لګوم نو بالکل به دا دی په موسی علیه السلام یې شرط ولګو شرط پې لګولی شي او په استاد به اعتراض نه کوي که د استاد نه د شریعت خلاف کومه خبره ولیده نو خبره کولی شي خو په طریقه یو پیر صاحب دی او د هغه نه د شریعت خلاف خبره ولیدله نو سوال وکړه خو په طریقه کیدای شي تا ته د شریعت خلاف کاري او په حقیقت کې د شریعت خلاف نه یا د استاد نه د شریعت خلاف ولیدله نو په طریقه په سوال وکړه کیدای شي تا ته د شریعت خلاف کاري او هغه د شریعت خلاف نه
تا ته غلطه رسېدلي. دواړه روان شو. یوشع څه شو؟ یا واپس ته لاړ یا هغه هم ورسره روان. خو په قرآن شریف کې د دوو کسو ذکر دی. نو خیر د شاګرد کله کله نم ذکر کېږي ورسره ځي. چې روان شو رکبا فی السفینة، قرآن شریف کې الله فرمایي کشته ته وخته، او د کشته خلکو حضرت خضر وپېژانده چې دا خو زمونږ د علاقې غا نیک سړی دی، ناشنا ناشنا کارونه کوي. دا اوس څوک وایي د الیاس علیه السلام ورور، څوک وایي د آدم علیه السلام نوسی و، څوک وایي دا یو بادشاهانو کې د بادشاه بچی تیر شوی دی. اس پته نه لګي څوک دی، الله ته پته ده. خضر ورته ولې وایي چې په اوچ ځای به کېناسته نو چې پابسېد نو هلته به شینکۍ زرغونه شو. چې روان شو هغې وپېژند، بس هغې وله کشتۍ راوستله او بې اجرته بې کره یې کشتۍ ته وخېږو. هغه زمانه کې اوس هم په دې افریقا کې د کشتۍ په سفر د یو ځای نه بل ځای ته خلک چې څنګه سواره شو، کشتۍ روانه شو، نور سورلی هم پکې دی او دوی مختل حضرت خضر. او دې وخت کې د کشتۍ په غاړه یو مرغۍ راله کېناسته او مخوکې ور دننه کړه او په هغې کې یو څاڅکې اوبه اوچتې کړې. حضرت خضر ورته څه وایي؟ مطلب یې دا و، مطلب چې تا زیات پوه یم. څه وایي ورته؟ وایي ای موسی زما او ستا علم او د دې ټول مخلوق علم چې یو ځای کې دا ساس کې چې د دریاب نه اوچت که دا به څومره وي؟ دا هېڅ شی نه دی، دومره هم نه دی د خدای د علم په مقابله کې لکه دا ساس کې چې د دریاب په مقابله کې. دا یو ساس کې د دریاب مقابله کې هېڅ شی نه دی، هېڅ شی نه دی. دقه رنګې زما او ستا او د ټول مخلوق علم د خدای د علم په مقابله کې هېڅ شی نه دی. حضرت خضر یو ترخه راواغېسته یا تبر هر څه چې او ډزې یې ورکړه او د کشتۍ نه یو تخته وویسته. موسی علیه السلام فورا ور ټوپ کړی، دا دې څوک کړه؟ اخرقتها لتغرق اهلها، خلک غرق کې چې تخته یې ته وویسته اوس به اوبه را دننه شي او کشتۍ به غرقه شي، موږ ټول به غرق شو. او زر موسی علیه السلام هلته یا څادر یا هر څه چې هغه هغه سوړه کې منډل چې اوبه را نه ځي. حضرت خضر هغه څادر اخوا غورځو، دې خوا که اوبه به نه راځي. تا ته ما نه وي چې زه کوم کار کوم نو غږ به نه کې؟ وی ير مې شو صاحب پوه شو چې دا کار د هغه علم لاندې کړی چې کوم علم له زه راغلی. اوس موسی علیه السلام به خامخا دا کار کو. د پیغمبر مخکې چې شریعت خلاف کار کیږي چپ نشي پاتې کېدی، خو بیا قانون ګرځي، دې ته تقریر وایي زموږ علما. نو موسی خو پیغمبر دی، هغه مخکې د کشتۍ نه تخته وځي نو د پې چپ پاتې شوی وي، بس قانون به و چې پردی کشتۍ ماتوه، قانون به و چې پردی کشتۍ غرقوه، قانون به و چې پردي مال ته نقصان رسوه. ځکه موسی د خپل شریعت په رڼا کې علیه السلام په اعتراض وکړ. خو چې بیا هغه پوه شو چې هو واقعي زما د شریعت مطابق خو کار ټیک نه دی شوی، خو زه دله راغلی یم د خپل هم څه شریعت شته، بس چپ شو. چې لاړل د کشتۍ نه کوز شو، فیضا غلام یو هلک یلعب مع الغلمان، ماشومانو سره یې لوبې کول. حضرت خضر ورغی او یو ماشوم خشته ماشوم یې پکې رونیوه او دې سر لی وله په دواړو لاسونو زور ورکړ. پیغمبری طاقت خوی چې زور یې ورکړ، سر یې وله چیپړ کړ او ماشوم یې مړ کړ. موسی علیه السلام کله کله ونیوه، اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس، دا دې څو کړل؟ برنا حق دې ماشوم مړ کړ، برنا حق. دا خو دې ډېر غلط کار وکړ. اوس موسی علیه السلام به خامخا د اعتراض کوي، که هغه ورته ویلیم دي نو دا به کوي. ولې؟ ځکه ماشوم وجل د شریعت مطابق ګناه ده، د موسی علیه السلام د شریعت مطابق دا ناجایز دی. او د پیغمبر مخکې څوک چې ناجایز کوي نو پیغمبر پې چپ نشي پاتې کېدی. که موسی علیه السلام چپ پاتې شوی وي بس دا د شریعت قانون به ګرځېدلی و چې ماشوم وجنه اسم پکې نشته. خو چې هغه ورته ووایي تا ته ما نه وي، او یاره پته ولګېده چې دا زما شریعت جدا مسله ده او ستا جدا مسله ده. هغه زمانه کې به د یو پیغمبر شریعت په یو ځای کې و، د بل پیغمبر شریعت په بل ځای. یاره دا خو واقعي یاره وي داسې کار دی چې که چېرته په درېیم ځل مې در باندې سوال وکړه نو بیا به نه کوم، یو ځل لا ته بیا صبر وکړه، ډېره ښه ده.
پلارت الانطواکیه علاقې ته ورسېد هلته د خلکو نه ډوډۍ وغوښته هغه د جهان شوم پړق ډوډۍ ورنکړه چې ور یې نکړه چې سار په هغه لاره تېرېدله لکه بیخه موده خو میلمانه دي ورکی کړ نو یو دیوال و کوږ او قریب و چې هغه غورځېدلی وجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه حضرت خضر لاس ور مخامخ کو دیواله نیخ بالکل ولا برابر ک په یو لاس موسی علیہ السلام کلک د مټونه ودا د سوکل بیګا ته موږ ډوډۍ وغوښتره نکړه نو د خدای بنده چې دیوالونه نه غې نو اجرت پرې ته غوښته ولت تخذ علیه اجرا نو موږ به په ځان له ډوډۍ غشته نو ډوډۍ بم خړلې و نه غي ډوډۍ را نکړو موږ وګیو او ته دیوالونه دغه سینې غې مفتو کې خیراتی هغه وته هاذا فراق بینک بیجان زموستانه کی روزانه جګړه خوان نه کوي چې شاګرد هر وخت په استاد ور ټوپ کوي او جګړه په استاد ور ټوپ کوي او جګړه په استاد ور ټوپ کوي او جګړه کاکاجي د استاد قصه نه کوي بس هذا فراق بيني وبينك اورګه چې وستوي په کما وی کیشته چې مې ما تکړه کیشته نو یو ظالم بادشاہ شاته ولاړ دی او پاغه د کیشته ور روان دي او هغه اډر کړي دی اعلان کړي دی چې دا چا مروغه کیشته وینو هغه به حق سرکار ضبط او دا کیشته د لسو مسکینانو یتیمانانو سپکې معذوره دی او سپکې روغ دی دغه یو کیشته سبب دی فاردت ان اعیبها نو ما دا عیب جنه کړه چې د بادشاه نه بچي بادشاه اډر کړو چې زه به روغه کیشته ضبط کوم دا ولا عیب جنه کوم چې د بادشاه نه بچي او دا غریبانان په خپل کارو ځکه مې پکې تخته وستله ها واقعي اوس دا پوهه ستا شته تا ته الله اخوله ما ته دا پته نشته او الک چې مې مړکه دا الک مې ولا مړکه د خدای په علم کې دا کافر که دا ماشوم لوی شوی وی نو د مور او پلار به ټول ځان سره کافران کړي دیم سرکشه به لویده او مور پلار به هم سرکشه کړي نو ما مړکه ما ته الله ووی چې داس الک بلویږي نو دا مړکه دلته ما مړک زمارونو دین اندازه تاسو لګوي علما لیکي چې دا هغه الک په وجه الله پاک هغه مور او پلار لا یو جینه ورکړه ته بیا وی چې دا خو خونه شو دا الک په ځای جینه الک خو که جینه خوا دا الک په ځای ولا جینه ورکړه نو زمون علماء لیکلي دي حدیثو کې نشته علماء لیکلي دي چې دا غجینه په اولاد کې پر لپسې رستو الله او یا پیغمبران پیدا کړل اوس غالق خو کا غجینه خو ګوره بعضې وخت کې مونږ د چا زوی مړ شي که نه نو مونږ ورته وایو مه خفه کېږه خفګان خو دی چې زوی دی مړ شو ممکن ده چې دی کې به خیر لکه هغه ماشوم یې په ماشوموالي کې مړ کړه که لوی شوی وي اب هم کافر او مور پلار به هم کافران کړي نو چې ماشوم بچی دی مړ شي نو انا لله و انا الیه راجعون وایا جړاګانې او فریادونه مه کوه ته نه پوهېږې الله ښه پوهېږي دې کې د خیر و چې دا ماشوم خدای په ماشوموالي کې مړ کړه که دا لوی شوی و دنه ډاکو جوړ شوی و غل ته جوړ شوی وي سودخور ته جوړ شوی وي بدعمله ته جوړ شوی وي بیا به سوا که دا ماشوم لوی شوی وي او قاتل ته جوړ شوی وي او قتلونه یې کول او ډاکې یې کول د مور او د پلار دپاره بل لوی غم بیا به سو دا خو ماشوم مړ شو هم د جنت مرغۍ ده او د مور او پلار دپاره هم ښه شو نو هغه هلک خو د مور او پلار دپاره او که هغه جینۍ ښه وه خدای ولا جینۍ بعضې وخت کې خلک خپی یاره ما له خو خدای جینۍ راکړه او ما له خو خدای جینۍ راکړه هلک رانه کړه مړه جینۍ ښه ده خپه کېږې مره دې زمانې د هلکانو نه خو زه یم چې جینکۍ ډېرې ښې دي د دې زمانې هلکان د مور او پلار خدمت نه کوي جینۍ په پردي کور کې لګیا ده پردی خدمت کوي ډوډۍ پردی خوري جامه پردی خوري خشاک پردی استعمالي او دعاګانې مور او پلار ته کوي بشریان غوندې زوی باندې به څوک د خشاک پنډ هم پلار له نشي راوړی بشریانه که ده به څه کوې په شا ګرځول یې هم ګران دي امینه بشریان باندې غوندې بچي باندې دی خو د سلو زرو جینکو نه بهتر
داسې ده کنه ملغلره ده ملغلره امینه بلغلره دا چې کوم د رسول الله مبارک ناتونه وای او ټول کور خو دې چلی داسې ده کنه اسې مثلا لکه خوشتبي وکړه دونه بدم نیزه نو دې زمانې الکانو نه جنکې خیری پردي کور کې ناستې مور او پلار ته دعا کوي الک خو چې کله دوندونی راوسته کنه دوندونی نو باس او باباجي موږ به یو خبره کوله هغه به بیا وایي پلار مور الاو پلار بلاو ښځه نعمت د خدای تعالی دې زمانې هغه پرېږدوه نو جینۍ خدای ورکړه جینۍ کې څونه کمال و خدای دې څونه پیغمبران پیدا کړه ښه وی دیوال چې مې نیخ که د دیوال د یتیمانانو مسکینانو دو یتیمانان مسکینان فقیران وکان تحته کنز لهما لاندې خزانه او ظاهر متبادل علما لیکي د سرو سپینو خزانه وه او پلار وله د دیوال لاندې پټی ښودې وه چې که دا خزانه ښکاره شي خو تربورانې تې وړي نو پټی وله یې ښودې وه چې د دوی لوی شي دا دیوال به خدای په څه طریقه وغورځوي او خپله خزانه به راوچته کړي نو ما ځکه دا دیوال ورته نیغ که دا اوس پروتې وه نو دا خزانه تربورانو تختول دا به لوی شي که خیري نو الله به وله بندوبست وکړي لکه اوس یې وله بندوبست وکړه خپله خزانه به راوبس ورته سوي او دا ولې دوه پیغمبران خدای راوستل او حضرت خضر باندې ولا دیوال نیخ کا قرآن شریف کې الله سوي وکانا ابوهما صالحا د دې الکانو پلار نیک سړی تیر شوی او زمو علماء لیکلي دي بعض مفسرینو چې اوم پیړۍ کې پلار نیک سړی تیر شوی پس وایم کې په اومه پیړۍ نیک سړی نو پلار چې نیکی کنه او زوی مسلمانی ګورې دا پکې شرط دی که اسلام پکې نی نو د لوط علیه السلام ښځه کافره وه هېڅ فایده نه د نوح علیه السلام زوی کافر و هېڅ فایده نه چې اسلام پکې وي نو نسب فایده ورکوي اومه پیړۍ کې پلار نیک سړی تیر شوی نو په اوم پوش کې د نوسو یې الله داسې مدد وکړو چې پیغمبر یې وله راوسته پیغمبران او دیوال یې پرې نیغ د نیکانو د اولاد او په دې نسب کې یو اثر چلیږي یو فایده چلیږي د چا مور او پلار چې ډېر عبادتونه کړي د چا نیا نیکه چې ډېر عبادتونه کړي نو هغه اثرات د هغوی په اولاد کې خامخا چلیږي ښه بوټی چې هم وی که نه نو لاندې ښه بچ راوباس داسې ده که نه او چې خراب بوټی وي نو لاندې ښه بچ نه راوباس